الرحمن الرحیم کتونکو اوریدونکو زم انور الله خان د باجوړ ټایمز پروګرام پرمختګ کې کتونکو نننی پروګرام کې زمنګ سره د سلارزي یو قومي مشر او چیف اف کوه ملک محمد نواز خان ملمده اخر د چې تاسو بنیادی تعلق د کوم قوم قبيله سره دی زه دا ول د تاسو منل کومه چې تاسو دومره کړهو کو دومره مزلو مو کو د علاقې په سطح تاسو پوښتنه وکړو تاسو شکریا ادا کوم موږ په قوم ملتان خیل استو په غټه سطح باندې ملتان خیل یو مضبوط قوم دی په سلاردو کې کوی ماتشا شاګي سنگېړې دا موږ یو ورورستو په غټه سطح باندې دا ملتان خیل کې دا ملتان خیل زموږ قوم دی ها لرته و جناب دا کوه چې دی د کوه ته د کوه ولې وي او اولنی ځل دا نوم ته څنګه خو دي شو دا جدي زمونږ په دې بره د غره یخته مغول او هندوانو مغول او هندوانو دلته چینی دي په کوی کې وبنوي ځکه چې په واکه بورونه نو مشندران نه وي صرف دا چینی د مغولو د وختو په دې کې غټه غټه چینې وي او داسې دا د ګټو دیوالونو د چاپیرو غټې چینې وي په دې کې به دا داسې ما اورېدل د موږ ته به مشرانو بحث کاوه چې دا هندوان به دلته دیرو په دې غره کې او د دې چینو له به د اوبه خېجولې بجلیم نه وه چې شتم پروګرام باندې به موږ ته به د مشرانو بحث کاوه نو بیا زموږ د کویله چې دا نوم کېښودل شو نو په دې چینو باندې ولکې کوسته شو چې دا کویان وسم شته کاپری کویان دي او د دې کې یو ناوه وه ازمروتو یو ناوه وه ها د کوی دومره غټ تاریخ دی لکه د کوی ډېر غټ دا د مغولو د وختو دا آباد ځای دی اوس به هم د دغه مغولو د هندوانو دلته کې اثرات وي مختلف حوالو سره نغه اثرات خو دا کویانو باندې به دغه کېدل دا یادېدلو د کوی په دغه باندې یادېدو او خو اوس کنه ورک شوي دي د دې بیا یو ناوه په دې کویانو ته لګولې وه چې هغه ناوې یو میرموره نوم و هغه بیا د ازمروتو له جوړه وه نو بیا پس چېرته څوک د شپې رالو هغه ناوې د شپې په کټ کې بیا وړله ستاسو پلار نیکو هم د علاقې ملکانه مشران تیر شو او جی زمونږ یو ترو جبار خان ملک په وته وا ټول دنیا ته معلوم دی جبار خان ملکو دا یو مشهور ملکو هغه به صرفو د دې ډابه په دیره کې ناسو هغه به صرفو د لښکرو کار کاوه زمونږ د ترو خجی په ماموند پورې د لښکري کلی دي ناجایزه کار بو شو زیاته به وشو نو دلته به بیا ولا خلک راغی ناغه به بیا څه چرو شي دغه دلته هغه ریکارډ دغه تورنګ یې وسم پروت دی ها دا تورنګ چې پروت دی دا تورنګ دغه د وختو دا تورنګ د وختو دی دا تورنګ په وخت کې لو سپیکر نه وي ها لو سپیکر نه وي نور دا میډیا دا ورنو ناغه به بیا څه کوو د موږ د تر چې بس هغه ولدي تورنګ لا سړی نیولو نو کرے ولا نیولو نو تورنګ به وکړو وکړه د بس به خلک را ورسېدو نو چې کوم دي کې به زیاته شوی ناروا به شو به دا به تو بس هغه کار به کاوه دا د دې ستاسو د ترچو د لښکرې به چې کول یو دلته څومره وخت به کېږي د دې یاره د دې تقریبا سو 15 کاله د دې پاکستان نو راغلی دلته پاکستان دلته نو راغلی پاکستان خلک به ملاتړ کوو دغه بالکل به ملاتړ کوو دا زموږ د اتر چې و دا د دیر نومبر ګرو دیر نومبر ګرو ملاتړو دیر خو ډېر مضبوط نوابي او مضبوط نوابي و صرف زموږ د اتر به صرف دیر نواب په لاس اخیستی و خدای جناب تعلیم مو څومره دی او سبق مو چرته ویلې څه سبق تعلیم خو باوا کې جی سکولونه نه وو په دې لاندې زموږ ورونه دي په دې کوزي کې دغه شعر اجي لو ته وي خسران اجي لو په چې لبدیو کې شګي مردا به وته وا د صرف یو سکول کولا او کلو په دې کلی کې سکول نه په وکه نو په کې صرف د 15 پورې کار مو کو نو به سکول نه بس په تعلیم پرې کوستو 15 پورې دلته 15 پورې دلته شګي مردا به وته وا هغه لموا هغه به د پرایویټ په دیرو کې به سبق وا او دا واړه
زیات دغه له کامیاب شوي دي دا نو پنځم تعلیم هم په وخت کې ډېر غټ شی وو او پنځم تعلیم پوره په وخت کې بحثت ملک دا خدمات مو تر کوم وخت نه شروع کړی دي او دې طرف ته څنګه راغلی دا جی زمونږ دا تر ته مړ شو زمونږ پلار ته ملکی پات شوله سنومو جی کیسته ملکو ها او د پلار نوم یې ارسلا خان ملکو خج هغه بیا صرف غریبي به کوله عاجزي به کوله داسې څوک ته خفه شوي نه دي وکړه خو جرګې به کولې خدمت به کوه د علاقې نو هغه بیا څه چل وکړي هغه زمونږ پلار وفات شو هغه وفات شو نو بیا ټول بچي موږ اته کسه ورونه وو اته ورونه وو نو یو خو لاله د ما له کشر و شهید شوی ورځ په دماکه کې او یو مشر ورور الله دې پرې رحم وکړي ولایت نوم یې و نو هغه تقریبا دا شپږ اته میاشتې وشولې چې وفات شو هغه مشر و زما له نو بیا موږ په غونډ باندې کېناستلو نو بیا د مشر ورور د خدای وبخښي زما دې راته وینا وکړه چې را ته د شی وکړه چې د حکومت او د دې بار جرګو ته بس سلمه شه او د علاقې جرګې دلته بد کومه نو هغه غریب به د کلي کې چاورانه رااله ودانه به رااله کومه خبرې به رالې هغه به لګو او بار به داسې کوم ځای کې به جرګې د حکومتي جرګې به وي نو زه ورته ویستم مطلب بار خدمت تاسو ویستم بار خدمت ته زه ویستم او د علاقې خدمت به زموږ د مشر ورور کاوه دا کوم خبره ده دا تقریبا سنگ مرجان خان دلته پولیټیکل وو خو دا مطلب دا چې سن 80 او سنگ مرجان خان پولیټیکل وو دغه وخت سن 80 خبره تقریبا دغه خبرې ده تاسو په نظر کې 80 ملک څه وایي او څه کار دا نو ملک موږ دې ته وو ملکو چې ملک اجره لري ملک جهادال لري ملک زمیندار لري ملک جرګې کوي ملک د خلکو ته نظري پام پې کوي نو ملک ډېر په غټه سطح باندې هر سړی ملک نشي جوړېدلی او موړې دسترخوان والی دسترخوان یې دیری اجره یې جهادات خدای ورکړی زمیندار خدای ورکړي الله ورکړي نو دغه ته موږ ملک وغوښته نرتوب پکې په خبره مضبوط ولاړي ادبار پکې د غریب مرسته کوي دغه ته ملک دغه ته موږ او دغه کارونه چې تاسو یاد کړئ کنه باجوړ څه ایشو راغلی ده کو د ملکان ډیویژن خبر راغلی ده او په خبر راغلی ده کو نورم څه حالي زلي شوي دي تاسو په کډه غوټ کردار دی بالکل او د علاقې څه د بدنامۍ یا سکار چې کوم خبره هم تاسو د هغې ته ولاړې وئ خو علاقې دپاره تاسو داسې کوم غټ کارونه کړي دي تاسو په نظر کې د علاقې دپاره جي زما په نظر کې دا دي زمونږ بسم الله خان حاجي ناوغي خان کله الیکشن ته ولاړو نو ما ورسره ډوله وکړه ملګرتیا مې ورسره وکړه نو چې کله هغه الله یې مینه کړو نو زموږ په دې کوی کې په شته بجلي تاو شو وخت په دې کوی کې بجلي نه وه نو پیله ځلو دا بجلي مې په وکړه په ناوغي خان مې وکړله هغه الله وکړه په ټول کوی کې دا کوی تقریبا 2000 ووټ دی کوی زموږ دا ډېر غټ علاقه ده بلو دا سکولونه لمزکه ورتللی جنکو میډلو پرایمري د هلکانو سکولونه بل ټوبیلې مې هم د علاقو ته راوړي دي ټوبیلې په دې غره کې ټانکۍ دي یوه د بره ډیرۍ کې ده یوه په دې بره خلا ورته وبدې کې ده خو دلته ناکام شو غر پکې راغی مشندرانې به لګې وې دوه درې مې راوړلو بیا کوزه زموږ غرونه دي زموږ غرونه دي کوزه خوا شراجي ورته وایي پچۍ دله ورته وایي نو بیا هلته هغو په کې امدا کړو دا ولګولو مطلب دا کومه ترقي چې مونږ دا ترقي تاسو په خپل باندې په دې سړک تاسو رالی دا مې د قوم له کلی دی دا خدای کلی ما کلی دا سکولونه مې کلی دي بجلي مې کلی ده ټوبیلې مې کلی دي ټولو د بس کاره د پټن ده دغه کم ټوبیلونه چې دي سکولونه چې دي دا ټول عوام دپاره دي که نه خاص تاسو ملکیت دی فکر دا جی مځکه ما ورکړله خو د عوامو دپاره دي مځکې موږ ورکړي دي موږ مځکه ورکړې ډېره زموږ دې کوزه کې ورونه دي هغو مځکې ورکړي دي لاندې دې کلي کې پچۍ نومېدی که های سکول د هلکانو دي دلته زموږ د میډلو پرایمري نه جنکو مځکې موږ ورکړي خو د عوامو شی دی زموږ د ځان شیان دی تاسو داسې مې اورېدلي چې تاسو د حجرې ته او د کلي ته د باجوړ
هر یو غټ افسر راغلی دی ستاسو په دور کې کم افسران راغلي دي ستاسو خواته زمونږ جی پټوانې لګېدلې په دې حجره کې زمونږ د حجرې ته محمود خان پولیټیکل به ورته وه د سواتو پیله ځل چې سلادو ته سړک راتو پیله ځل نو زمونږ د حجرې ته دلته راغلی دی پیله ځل چې پشه ته سړک تو د اول درې ته لاړو درې ته او بیا پیله ځل زمونږ د کوی ته سړک راغی نو دلته هغه بیا دوره وکړله محمود خان پولیټیکل د هغه نه بیا وروسته چې کوم دي نو اختر منیر صاحب و هغه هم راغلی دی اختر منیر صاحب بیا دغه هم راغلی یحیی صاحب هم راغلی دی جبار شاه صاحب هم راغلی دی امیر خټک صاحب هم راغلی اصلاح زیب صاحب هم راغلی دی سلیم خان صاحب راغلی دی غوکې ده دا ټول پولیټیکلان دلته راغلي د دیرې ته راغلي د دیرې سلام یې کړی دی د دیرې سلام یې کړی پټوانې دلته لګېدلي درته جناب اکثره د باجوړ وګړي ځوانان او هغه خلک چې د هغه ملکانان ډېر نه دي واقف دا اعتراضونه کې ګوتې اوچتوي چې ملکانان د باجوړ اکثر کارونه چې د ځان د فایدې دپاره او د علاقې د اجتماعي فایدې داسې سوچ وسنوي دې کې څومره حقیقت دی دا خو هر چاته پته ده موږ په سلاردو کې چې کوم ملکانان تېر شوي دي کم کارونه کړي دي یونس ملک چې کم کارونه کړي دي نازکۍ آیات ملک چې کم کارونه کړي د بارو میجر صاحب چې کم کارونه کړي دي ډیرکۍ زور ملک چې کم کارونه کړي کاسۍ ملک چې کم کارونه کړي دي موږ چې کم کارونه کړي دي نو موږ به چېرته ځان ته ګوته و کلي به مې څه به حکومت په مراد راکولو خو د علاقې په سطح باندې موږ د علاقې د قوم مرسته کړې ده مرسته موږ کړې ده وکړې ده څوک پلان انشاءالله تعالی چې خفه شوي نه وي او بیا په دې وروسته دوران کې داسې خلک راووتو دفترو ته چې هغه داسې پیاګانو له به دلالانې کولې وکړې ده نو هغه مشران چې کوم وو هغه غریبانه دغه شو خفه شو پیاګانو له به دلالان سلمه شو په دفترو کې دلالان نو دا مشران به لږ خفه شو لږ شاته را وکړه چې یاره دا موږ څه کوو او دا څه کوو او دا د ملک په جامه کې د ملک په جامه کې دا د ملک په جامه کې راووتلو د ملک په جامه کې راووتلو نو تاسو د ملکانان لږ شاته شوي دا لږ خفه شو چې دفتر ته به ورولو غوکې ده نو هغه به بارګینان ولاړو د هغو څه به ملاقاتونه مو د هغو څه به جرګې به د هغه څه به د بنګلو کې به ناستو د هغو څه به خامخ اوس هغه سلسله جاري ده که ختمه ده د هغه سلسله خو جي ختمه شوله خو بس دا نظام چې ختم شو بس ختم شو که تاسو وایئ چې ملکانانو ډېر غټ خدمات دي علاقې دپاره چاته به نقصان نه ورکړی تاسو وایئ که نه بلکل خو بیا ولې هم د باجوړ خاص کر ځوانان چې کوم دي یا تعلیم یافته خلک ملکانانو ته هغه شانتې نظر نه کوي دا څه وجه ده نو ملکانانو ته خو جي به دې کو نظر نه کوي نه بیا کوي دا خو څه پاټې نه دي ټولې که نو او دا خو د موږ د سلادو دا خو دا داسې ملکانانو چې دې ته به د اسمان ستوري ویل دې ته به حکومت د اسمان ستوري ویل وکړه دا د خدمت ملکانانو دا یوازې جي زه تا ته نه شو بله ټولې دنیا ته پته ده چې سلادو ملکانانو څه کړي دي وکړه کم کاروایي کړي کم کار یې کړی دی کم قیدیان یې آزاد کړي کم خدمتونه یې کړي دي کم لښکر یې کړي وکړه ده کم شهادان زموږ وشو په خپل ځکه چې حالات خراب دا نه شو بله چې دا تعلیم دی دا ستاسو په نظر کې ملکانان چېرته خرڅ شوي دي ملکانان نه دي خرڅ شوي نه دي بلکل نه دي خرڅ شوي تاسو په یقین ووایئ بلکل په یقین ته وایو چې ملک نه دی خرڅ شوی چې اصلي ملک وي اصلي ملک دی دا کوم ملکانان چې دي ښکاره ملکانان دي زموږ سلادو کې دا خرڅ شوي نه دي تاسو دا چیلنج ورکوئ کتونکو ته اوریدونکو ته بلکل زه ورکوم بلکل نه دي خرڅ شوي مطلب څوک په یو خبرم ثبوت نه کړي دا چېرته د علاقې د مفادو خلاف کار کوي دغه ملکانان تېر شوي د خو ځواب چې یونس ملک و میجر صاحب و نازکۍ ملک و ډیرکۍ ملک دی کاسۍ ملک دی خو چېرته به ناجایزه کار نه کړي وکړه خرڅ شوي تاسو مطمئن یې بلکل مطمئن خرڅ شوي نه دي تر اوسه پورې ستاسو په دې خپل دور کې په دې خدماتو کې منډو ترلو کې کومو ستونزو سره مخامخ شوي وئ جی د ستونزو سره مخامخ شوي کله دا حالات خراب شو
دا حالات خراب شو 2008 کې دا خو په ټوله دنیا باندې یو لهر راغی په ټوله دنیا نه راغی نو موږ چې کومه مرسته کړې ده د حکومت سره مرسته کړې وکړه د دې قوم سره مرسته کړې ده چې قانون خراب نشي کډي مونږ وځي واړم به ځای نشي حکومت هم زموږ حکومت دی نو په خپل سلادو چې کوم شهادان وشو په خپل باندې تاسو ته پته ده وکړه او په خپل باندې ما 2 میاشتې سیخت خوړلې دي ورکلې ما خودکش را باندې شوی دی په ډام خپل خور کې ورور مې شهید شوی دی ورونه هم شهید شوی دی وکړه میجر صاحب شهید شوی دی کمال خان ملک دا ټول صاحب د حکومت د قوم په مرسته باندې شهادان شوی ستو هغه د دولت خدمت د فارغ وکړه د ماکه را باندې شوی دی کې یحیی صاحب دلته پیو هغه وختله مې به تر روان به د کوزي را باندې ماکه وشوله سخته ولا ما 2 میاشتې ورکلې ما په دوسې کې را باندې ماکه وشوله انوس مالکو زوما کاسای مالکو ډیر راکای مالکو اته را باندې بسله دفتر لره وته وشو را باندې صاحب ډیر دم کېنه مزایل را باندې را پرخي په دې مشرانو باندې ملکانو باندې راکټ وډه را باندې کلی دي خو تاسو اقشنت مستحکم ولاړ بالکل واقع څه بس لار ده قوم دقه چې د خیر سره مضبوط بولاړي لار ده کوم مشران چې دي دا به خیر دقه مرسته به د قوم د ولس مرسته به کوي او د حکومت مرسته به کوي لار ده قوم په شان راځي دا ستونزو مشکلات دا قربانیانو پیوس کې د حکومت پاکستان یا د انتظامیه له طرفه سو انعامونه سو ایوارډ ملو شوي تاسو ته دا جی بالکل د گورنر به مونږ غوښتلو وزیر اعظم به غوښتلو پیا خو به روزانه غوښتلو هغه به مونږ له خو عزت هم راکاو ښه ډول به هم راکاو ښه انعامونه به هم راکول هر قسم باندې اصلاحاتي مرستې حکومت کړي دي خو په ابصار کې مرستې کړي دي حاجی دا راته و جناب تاسو په نظر کې د باجوړ او خاص کر د سلارزو خو وخت کم یو چې امن او خوشحالي زمونږ په باجوړ کې په سلارزو کې هغه ورځ په سمون کړیږو چې هغه ډېرې زمونږ د لکوالۍ خبرې ماشوموالې خبرې وي چې پلرونه هم ژوندي وو دغه تورونه هم ژوندي وو دلته په وجورو کې به یو زمونږ امن و د یوې وجرې له به تلو بلې وجرې ته به تلو موږ به مجلسونه کول ستارونه منګي به هم دا کول هغه زموږ سر راسدي وکړه منګي به وو ستارونه به وو باجې به مې وکړه ودون له به ښار له تماشې به وې ښار له به تلو جندول ته به تلو وکړه هغه ډېره خوږې ورځ وې ښایسته ورځ وې او غمونه نه وو او د شرګردي نه وه امن وراته که برابر په هغه ورځ پسې موږ کړیږو مطلب نه د ځان غم او نه د جهان غم ویسته نو پاکه صفایي وه وکړه په هغه ورځ پسې موږ خفه شو هغه د علاقې ښایسته دور و اوس تاسو ته کله کله یادېږي هغه دور یادېږي راته هر څه راته یادېږي اوس به دا واړه نه مني هغه دور نه اوس واړه خو دا مني اوس واړه د کشرا د موبایل راغیسته وکړه هغه خو بل دورانو هغه خو چې کم خلک د هغه زمانه هغه ټول په خپه دي په ټول خپه دلته کې وا کم موسیقاران راتلو د علاقې ته دلته بجی یار خان نو مې هغه براتو ډیرو په زلویت براتو سیدرو براتو دلته دا یوس خان براتو اشاعرو دلته زمونږ دلته خانه وسادو نو دا څو تماشې چې په خپل موږ په دې دیرو کې په کلی بټول ګرځیدل نو څو د چا طرفه به پابندي نه پابندي نه و هیڅ پابندي نه و د پیښور له براتلې تماشې وکړه موږ په خپل یو وراره له واده کړی دی لیز دومې وو هغه له واده و د پیښور له هغه چې دغه د رباپیستر میرمزا وساد وکړه دغه خپل تماشې وي هغه چې راوستو نو د سره کچو په هغه وخت کې به په ګاډي ډاکسن کې را روان وو د کړی والا چې وو هغه د کړی مار ولوېدو په ډاکسن له دې طریقې هغه ولوېدو به چې دلته رالو دنیا راټوله شوې ده واده له وکړه خلک تماشې په دي زاره د کړی مار په ماته شوله نو د کړی مار سره بیا دا شی وکړو چې ټاله مل راويستو دا بلستانو کې خوراک له وکړه او ستنه متوبه له وکړه ناغه په دې ټالي کې بس ګرځېدو بیا ګرځاوو
اواله وي او تیر چاپیره په میدان کې ګرځېدو هغه دوکړې بیا والې وکړه دغه تماشې به وي دغه سورونه خبره ته جناب چې سلارزو ملکانانو کې څه ډلې ټفل شته او دغه ډلې ټفلې مقصد او نظریه څه ده سلارزو ملکانانو کې چې زمونږ دا کم ملکانان چې دي که نو دا کم اوس هغه نور خو مشران شهیدان شو هغه شهیدان شو اوس خو دا د رقیب فیض الرحمن ملک دی د کسی محمدیار ملک دی بارو فضلبي عبدالناصر ملک حضرت دا خو صرف د دې لپاره موږ د خپل ورورولي د خپل تعلق د خپل بدې باندې موږ ساتو چې چېرته څوک را باندې دغه ونکي حمله ونکي وکړي موږ خپل اتفاق ساتو د علاقې د پیدې لپاره چې څوک دغه نشي د حمله را باندې ونکي وکړي دې ته اتفاق دی اتفاق د ټول ملکانان په یو پیج باندې وي یو بالکل یو ډله ده یو بس یو لښکر دی یو خبره ده درته جناب د دې جرګو مرکو د عوامي خدماتو نه علاوه نور څه مشغلې دي ستاسو د ژوند کې څه کوئ سیر و سیاحت څه موسیقي لوبې ټوکې څه کوئ یاره چې موږ خو بس داسې وو چې موږ خو دا وو چې یاره د علاقې ته زمونږ د علاقې ته چې صرف دومره چې بس امن راشي نور څه کارونه کوئ نور چې نور خو موږ صرف په دې حجره کې بس پر خپلو حجرو کې ناستو خپلو حجرو کې او صرف د قوم خدمت کوو بس څوک راشي سر د چکرې مکرې دې لګو ریډوګان را سره راسه دي په دې موبایل باندې ځان په خپله نه پوهېږم او ریډو را سره راسه دی او خبرونه اورم بس ټول خبرونه اورم د سیل خبرونه اورې سیل مال ته چېرته ځئ چکر ته ځو چکر ته چې لمبو شي کالام ته ملاړ شو بحرین ته ملاړ شو د مري ته ملاړ شو او عزت ماشاءالله په دې پېښور کې مې یو کورس خاص کړی دی ماشاءالله خو دا لکه د ګروپ په شکل کې ځئ د ګروپ په شکل کې دا مشران دي وکړه د ګروپ په شکل کې روان یو ځو چکر یې لګوو او اتفاق اتحاد برابري چېرته خو په څه خبره وران شوي نه بالکل برابر یو اتفاق یو موټی سیاسي پارټیانو سره تعلق لرئ او کو لرئ نو تاسو کومه پارټي خوښیږي نو جی پارټي خو داسې پارټي دي موږ به د ملکۍ په سیسټم کې موږ ملکانان ځان ته وو موږ د سیاسي سره تعلق نه لرو وکړه چې ګنده یو سیاسي ته موږ واوښتو یوې ته ملاوړو خو صرف د جماعت اسلامي سره مې ډله کړې ده مې وسه کړې ده ورګرځی مې وسه کړې ده نور خو موږ د صرف اوس هم هغه ډله شته اوس هم ډله شته څه ملکانان خو د جمعیت العلماء اسلام ډلې دي نو ملکانان خو سره جماعت علما سره دي سب کې د نیشنل کې مرادي سب کې د پاشد خانم د موږ مشر دی وکړه دغه سره خپل تعلق ساتي وکړه د پاشد خانم خیاده سړی دی هغه علاقې مشر دی د علاقې مشر دی او نور دغه هم کلی سه قربانیان هم کلی زموږ د ملکانانو سره ملګرتیا کړې ده د ملکانانو سره ملګری دی خو دغه سیاسي چې کوم وابستګي هغه ظاهروي ډېره نه هغه نه دغه صرف دا وخت سره کاري دا وخت ووټ وغورځو نور بیا موږ دا نه وګڼو چې دا موږ د دې سره سیاسي کیس وکړو موږ به د سیاسي پسې ورپسې استو نه دغه خبره نشو وکړو موږ د ملکانانو خپل پروګرام دی ټي وي او سوشل میډیا ګوري اخبار نو اخبار خو ډېر نه ګورم خو صرف ریډیو سم شوق دی ټي وي سم شوق دی ټي وي ګورم څه کتابونه مطالعه کوئ دغه نه دي کړي کتابونه نه دي کړي د کوم موقع ملوي کله او صرف د ټي وي شوقي ما او د ریډیو شوقي ما چې ریډیو مې خو خوانې ریډیو ساتلې موسیقي وس اوري ګوري چرته ګوري او کوم یو موسیقار او سندرغاړی خوښیږي یاره یي زما خو سندرغاړو کې په دې یار خان دادر په کېدو یار خان سره ډېره تعلق ده د علاقې مو جدي پښتو دا وو کوم پښتو کې نور څه پښتو دا موږ دا کوم دا پخواني دا میداني مجلسونه چې وو د حجرو دا د میدان دا بس دا ورو ستاسو په نظر کې د سلارزو ټول سلارزو کومې مهم مسلې دي یو د بجلۍ مشکلات ډېرو بجلی راته نشته سلارزو ته یو سرکونه خراب دي ځکه چې دا ولي سلار دی بر آماده کوو بر سدینو دا کم چې روډ چې را دی دام خراب شوی دی بل د اوبو کم هم دی چې موږ ته اوبه هم نشته او بلو
موږ او چېرې د سلاردو ته خامخا چېرته یو کالج راشي کالج هم نشته نو د دغه بس هغې سو شوقمن یې سو چې کالج راشي او بجلي راشي اوبه راشي نو چې دا د افسار په وخت کې به موږ کولې موږ به پی ایل چې ورلو که نو په افسار کې نو پی ایل ستریپو د سلاردو ملکانانو داسې ځان ته به خامخا روپۍ بیا راکولې مراد بیا راکولو داسې نه و چې ګندې موږ داسې نه بیا راکولو خو صرف چې کوم ملک په ورته سلار دی نو هغه به صرف د سکول سوال کاوه د کالج سوال بیا کاوه د اوبو سوال بیا کاوه د سړک سوال بیا کاوه د علاقې دپاره د دا سوال به سلاردو ملکانانو کاوه درته جناب چې ملکانان خو ماشاءالله اوس هم شته الله دې لري خو د ابسیار په وخت کې د ملکانانو قدر ډېرو په انتظامیه کې که اوسني وخت کې ډېر دی یاره جي د ابسیار په وخت کې ډېر و په ابسیار کې خو د ملکانانو دا سیول حکومت و خو دا پوجین دي زمونږ خو دا سیول حکومت دی ملک او دیو خو ودلي وو موږ د ابسیار ملګري وو جرګې په اسلام آباد کې هم کلی وې پېښور ته به هم تلو خو بیا به موږ ته دا بات سیاسي والا کاوه سیاسي والا چې د شودو ولې به بیږي د شاتو ولې به بیږي داسې به نوښتیانې ساجېږي داسې به لجونه ساجېږي د سیاسي به دا باس کاوه داسې به کېږي موږ یې خوشحاله کړو موږ به صحیح ده چې داسې د شودو ولې بیږي د شاتو ولې بیږي او نوښتیانې کالجونه ساجېږي موږ به صحیح ده بس مرجر دي شي هغه جي هېڅ څه موږ ونه لیدلو په ابتیار کې به کېدلو خو اوس موږ په دې مرجر کې څه نه ونه لیدلو کارونه ونه شو څه ګڼې چې هغه خلک هم اوس خفه دي چا چې د دې مرسته کوله یاره جي نو خامخا به خفه وي زه پوهېږم چې خفه دي څه ونه شو برکت دومره تللی دی زمونږ یو رواج و زمونږ یو جرګه وه زمونږ یو تیږه وه د مشرانو د ملکانانو کو مامون ملکانان دي کو سلاردو ملکانان دي کو تمام خیل ملکانان دي هغه به جي موږ به پیې غوښتلو په علاقه کې به چا مر نه شو کولی په علاقه کې به چا ورانه نه شو کولی چې ورور به مرګ وکړو ورور به هم نه و پلار به هم نه و خاندان به هم نه و په سړک په چا مرګ قطع نه شو کولی په سړک باندې چا فراري مرګ نه دی کړی وکېده چې مرګ به وشو نو موږ ته به جرګې واله کړلې په چا باندې ملکانانو 14 کال قید خېجولی دی په چا 25 کال قید خېجولی دی ټولې دنیا ته پته ده وکېده په چا باندې 30 کال قید خېجولی دی قید به پې خېجاوو نو چا به د یېرې په سړک مر نه شو کولی په یېرې به چا په سړک مر نه شو کولی امن و حضرت جناب په دغه جرګو کې ملکانانو ذاتي پیسې اخیستې نه دي شو تاسو به څه پیدا وکړي څه پیدا و دا جرګه دا به جي داسې پیدا و د علاقې د امن دپاره به لګوي چې په علاقه کې به امن راشي روټۍ هم له خپله خوړله ګاډي کې خپل تللی روټۍ به هم خپله خوړله ګاډو کې به هم خپله باندې تلو وکېده ښه په اخلاص په ابتدار کې به خو ډېر غټ امن و موږ ته غټ امن و اوس خو ولس یې ونیسي ولس بېکاره هم دي ونیسي خو چې عدالت ته ورشي وکیل یې بېرته ایله کوي وکېده وکیل بس وکیلان زموږ دپاره یو قهر راغلی بس ملک یې ونیسي او پولیس یې ونیسي ښه برابر یې ونیسي منډه هم وکړي غریبانانو کوښښ هم وکړي خو چې بس عدالت ته وشي وکیلان یې باید دا کوي دا ایله کوي ښکارې مرګ شوی وکړي بس کوي دا قهر وکیلان زموږ دپاره قهر راغلی دی قهر باجوړ یې بې عزته کړو بس باجوړ الله خراب شو پولیس ګناه نه ده پولیس چې دی هغه غریبانان خو درته جناب بچو ته څومره وخت ورکوئ خپلو ته څه خبرې کوئ بچو ته دا خبرې کوو د ورځې خو باره خو د شپې کښېنوو د شپې دا نصیحت ورته کوو د تعلیم نصیحت ورته کوو د لمونځ او اودس نصیحت ورته کوو د مدرسو نصیحت ورته کوو او دا و چې وره چېرته غلط ونه ګرځئ غلط پېغور له رانه وړئ وره د غلا د زنا د ډاکو د دې شیانو نه ځان ساتئ وکړه صرف بس دا نصیحت پته کوو به د شپې ورته ښه نصیحت کوو چې را بس او په دې سپینه جام هم دا ونه لګوئ بس اوسه پورې هغه کامیاب دي بس هر چا له دا پکار چې خپل بچو ته هر چا له دا پکار چې خپل بچو ته نصیحت وکړي د مازه نصیحت ورته کوي لمونځ او اودس کوه او
نو د نشو له ځان ساته د چرسو د ګولو له ځان ساته د افیمو د پوډر له ځان ساته دا چاله پکار دي چې دا نصیحت کوي وکړه چې بچي خراب نشي او موږ ورته ښه په عقیده بچو ته نصیحت کوو. حاجي درته ووایه چې د تېر شوي وخت د ځوانۍ ستاسو ځواني به وه هلکوالي به وه کوم شی تاسو ته ډېر یادېږي کله کله ځان له شي او د دې نه علاوه د ژوند خواهش هم څه دی غټ یې موږ ته خو د ځوانۍ او د کوم وخت یادېږي که د کوم وخت یادېږي نو هغه موږ ډېرې سورې ورځې اړولي دي وکړه موږ به صرف د پلارونو په مخ کې داسې پورته نه شو کتلی وکړه ادب به ادب به زه خدای چې موږ پورته نه شو کتلی چې پلار به هم ناست وکړو نو موږ به باید دغسې ښکته کتلو غږ به هم نه شو کولی او په هغه وخت کې داسې وایي زموږ به یې خیال هم ساتو موږ بیا هم خیال ساتو خو پام به هم راباندې کوو داسې دغه وخت هغه پروګرامونه چې دي ما خو ته د وخته وویل چې هغه پروګرامونه د موږ هغه حجرې د موږ هغه ستارونه منګي ودونه صوبتونه د اختر ټولونه اختر کې به هم شپږ ورځې اته ورځې ټال کوو یوه کور له به نن ډوډۍ کوله بل کور به بله ورځ کوله بل به بله ورځ کوله هغه ټولونه مې یادېږي صحبت به ماشومان به وشو صحبت به ګډان به حلال کړو وکړه واده به دنیا خلک به د تمام خیله پورې د ماموندو پورې خلک به راغی وکړه ډزه به کېدله دا لنډي ټوپک پورته وه لکه دغه زموږ چې دا ټوپک راسته و توقه به یې ورته ونیول او دا لیندۍ نه ده ډوله په ساپړۍ باندې ویله وکړه هغه ډېر خوشحالۍ وخت سور وخت ښه دا راته ووایه جناب خبر را یاد شو امن و امن و دا راته ووایه جناب چې ستاسو په نظر کې اوسني واړه ادب ډېر دی پکې که نه ستاسو دور خلک هلکان خو نه جي زموږ د وخت هلکان کوو څنګه جي د هغو کې خبره به منله اوس جي دا کوم موبایل چې راغلی دي دی دا واړه رانیولي دي الله دې خیر کې وکړه خو خرابوي دا کوم شی چې راغلی که دا یې خرابوي په هغه کې خو به ادب و په هغه کې به ښه برابر کار روان و سخته وه سبق ته به فکر و سبق ته به فکر و کتاب ته به فکر و اوس خو جي ماخوستان هم شي سهار شي ماخوستان شو سترې د یو شي ته ګوري وکړه دا موبایل سره ښه وخت تعلیم ختم شو مدرسه ختم شوله مازه ته فکر نه وکړه اوس خو کشر کول ډېر خراب و نشو راووتلو څوک هغه ګولۍ ورته وایي په هغو راووتلو څوک په چرسو راووتلو بس په دې نشو باندې راووتلو اوس دور چې دا نو الله له غواړو چې الله دې خیر کړي بس دې کې د چا غټ کردار دی چې دا منې کړي په دې کې چې مشران خو چې کوم دي د مشران خو لږ غریبانان و ځکه چې دا افطار ختم شوی لږ په دې ناست دي د کې د کور د مشرانو کردار پکار دی د دې کې د کور د مشرانو د مور د پلار کردار پکار دی مشران یا کور کې نصیحت وکړي هغه چېرته مدرسې ته وباسي چېرته تعلیم او مدرسې یو شی دی وکړه خو صرف دومره وکړي دومره چې صرف دا د خپل بچي ماحول برابر کړي صرف دومره وکړي د خپل بچي ماحول خرابېږي ښه جي دا راته و جناب آخري چې باجوړ یو خوشحاله مهذبه طریقه یافته پرامنه علاقې د جوړېدو دپاره چې امني ښکلای مینه محبتي یو بل سره تعلقي او علاقه د ټول پاکستان سره سیالي څه پیغام لرئ خپلو کتونکو اورېدونکو ته نو چې د امن دپاره د باجوړ د خوشحالۍ دپاره موږ داسې وو چې یو دا بېاتفاقیانې ختم شي دا کینه ډله وځي کینه وځي د ډله زموږ باجوړ کې یو شی دی چې دا کینه ډېره ده یو د حکومت هم موږ هم ورسره ملګرتیا وکړو زموږ سره هم وکړي او حکومت دومره وکړي پیله د امن راشي امن او بیا راته داسې د خوشحالۍ کارونه وکړي د خوشحالۍ چې هغه ټول باجوړ پې عوام بیا واړه خوشحالي شي وکړه چې هغه کې خامخا نوښتې وشي هم باجوړ په سطح باندې پاکې کالجونه وشي پاکې د وړو چې د لوبو ځګونه ساشي ځای په ځای باندې او زموږ ماشومان چې کوم دي هغه د سبق ته توجه ورکړي وکړه هغه صرف د کتاب سره او د خپل مدرسې سره د قرآن سره به شوق پیدا کړي د مشر بېادبي نه کوي د مشر خیال ساتي د کشر خیال ساتي وکړه هغه د خپل تعلیم سره د خپل مهذب سره د خپل مدرسې سره بس دا نور دغه ډله وباسي او بس صرف د مشر خیال ساتي د کشر خیال ساتي او د خپل کتاب د خپل قرآن د خپل مهذب خیال ساتي بس
او چیف اف کوې ملک محمد نواز خان تاسو ته نه صرف دغه د ژوند بلکې د سلارزو د مختلفو حوالو سره ډېر ګټورې ډېر دلچسپ خبرې واورېدې کتونکو اوس خپل کوربه انور الله خان او پروفیسر قیاس خان لا د کوهي سلارزۍ نه ورکړې اجازت د الله په امان